کرام، عزتمندو مشرانو او کشرانو او هغه زنانه چې په کور کې په پردې سره ناستې دي، دا د الله رب العزت یو لوی کرم او احسان دی چې الله رب العزت مونږ او تاسو راویستو په داسې محفل کې کېنو. ماشاءالله ځوانان مشران چې دی نو دا ټول ناست دي. مونږ په دې لاره باندې کتل خلک چې دی نو دا د اختر په خوشحالیانو کې چې دی نو څوک چکر ولځي، څوک چې دی نو په لهو لعب کې لګیا دي. او په مونږ او تاسو الله رب العزت یو داسې کرم وکړو او په یو داسې دور کې چې دا دور چې دی نو دا د فتنې دی. مونږ او تاسو الله رب العزت راویستو او خپل په هغه محفل کې کېنولو چې هغه محفل چې دی نو دا منور دی او دا محفل دا الله رب العزت ته خوښ محفل دی. کنه په دې دور کې د فتنې په دور کې دلته راتلل، دلته کېناستل، د داسې خلکو سره ناسته دا ډېرو کمو خلکو ته چې دی نو دا میلاوي. علما ناست دي، مفتی مجيب الرحمن صاحب ناست دی، مفتی عزیز الله صاحب ناست دی، مفتی خلیل الله صاحب ناست دی. د دې مخې ته خبرې کول دا مونږ له جایز نه دي، خو به هر حال د دې په اجازت سره زه به یو څو خبرې وکړم چې د الله رب العزت دا کم لوی کرم او احسان دا په مونږ او تاسو چې الله رب العزت نن وکړو دا ډېرو کمو خلکو ته میلاوي. ولې چې د قرآن نسبت، د قرآن تعلق دا هر چاته نه نصیب کېږي، ځکه چې دا قرآن مجید چې دی نو دا د الله کتاب دی او دا یو عظیم کتاب دی. څنګه چې تاسو واورېده د الله رب العزت په کلام کې چې الله رب العزت فرمایي چې زما دا کتاب چې دی نو دا ډېر اوچت کتاب دی. که چېرته دا کتاب ما په یو غر نازل کړی نو هغه غر چې دی نو دا به ریزه ریزه شوی. نو د قرآن مجید نسبت چې دی نو دا منور دی او د دې سره چې د چا نسبت پیدا شي نو هغه کس چې دی نو هم منور کوي. که یو سړی د قرآن یا یو زنانه دا د قرآن سره خپل مناسبت پیدا کړي نو د دې زړه ته به سکون راځي. او بله دا ده چې د هغې په زړه کې به انقلاب راشي. که په یو کور کې قرآن مجید ولوستلی شي نو په هغه کور کې به انقلاب راشي. که چېرته په یو محله کې دا قرآن مجید راشي او هلته یو حافظ قرآن وګرځي، په هغه کور کې چې دی نو د په هغه محله کې د قرآن مجید تعلیم او تعلم چې دی نو دا شروع شي نو په هغه محله کې به انقلاب راشي. او که چېرته په یو کلي کې راغی یا په یو صوبه کې راغی یا په دې ټول پاکستان کې د قرآن تعلیم چې دی نو دا عام شي نو په ټوله دنیا کې به چې دی نو قرآن مجید د وجې نه چې دی نو انقلاب راشي. نو دې ته انقلابي کتاب وایي او دا د سکون کتاب دی. یو سړی غواړي ما ته سکون راشي، زما په ژوند کې برکت راشي، زما کور چې دی نو دا ښایسته کړی شي، زما د کور خلک چې دی نو دا په سکون سره شي، نو هغه له پکار دی چې هغه خپل تعلق د قرآن مجید سره چې دی نو دا جوړ کړي. خپل بچي ته چې دی نو دا قرآن زده کړي، خپلې بچۍ ته دا چې دی نو قرآن مجید زده کړي. او معاشره کې که وګورو نو د نبی علیه السلام د وخت نه قرآن مجید چې څومره دین اسلام چې څومره دا پیلاو شوی دی، دا خورکړی شوی دی، نو په دې کې اصل کردار چې دی نو دا د زنانو دی. که د دین دپاره قرباني ورکړله نو دا زنانه ورکړله. کله چې مکه فتح کېږي نبی علیه السلام مکې والا خلک چې دی نو دا ډېر زیات پریشان و چې موږ د اصحابو سره د نبی علیه السلام سره چې دی نو ډېرې سختې کړلي، په هغو باندې موږ سختې تېرې کړلي. هغو نبي علیه السلام نه ډېر زیات ګبراو دي چې موږ مکه فتح کړی شوه، اوس به دوی موږ له تکالیف راکوي. نو په هغې کې هغو چې دی نو هغه کلی پرېښودو، مکه یې پرېښوده، نو هغو ډېر زیات پریشان و. د ابوجهل زوی د اکرمه
او د اکرامه چې کومه بیبي ده ځکه چې ابو جهل د ټولو نه لوی کافر چې دی نو دا تېر شوی دی او د هغې زوی هغه خپل دغه اکرامه چې دی نو د دې بیبي راځي نبي علیه الصلاة وسلام ته وایي او هغه په خپل دین اسلام چې دی نو دا قبله او هغه وایي نبی علیه الصلاة وسلام ته وایي مال امن راکا وایي ګورې مالم امن راکا او زما خاوند له چې دی نو هم امن راکا نبی علیه الصلاة وسلام ورته فرمایي وایي ستا خاوند هم په امن کې دی او ته هم چې دی نو په امن کې نو هغه راځي او د نبی علیه الصلاة وسلام باندې چې دی نو دا ایمان راوړي نو دغلته کردار چې دی نو دا رچاو دا د زنانو که د عمر رضی الله عنه واقعا موږ او تاسو به بار بار اورېدلي عمر رضی الله عنه هغه چې دین اسلام کې داخلېږي نو د هغې په اسلام راوړلو کې کردار چې دی نو دا د هغې د خور نو زما عزتمندو دین اسلام دا چې دی نو په دې کې د زنانو ډېر زیات کردار دی او کردار به په څه باندې راځي دا د قرآن په زده کړه باندې چې کله کمې زنانه ته د قرآن تعلیم هغې ته د قرآن علم یې ورته هغه د پردې نه خبري نن سبا وګورو زنانه چې دی نو دا په روډونو باندې مخکې به زمونږ په دې علاقو باندې چې دی نو بې پردګي نه وه اوس بې پردګي عامه ده ولې عامه ده چې زنانو ته د قرآن علم نشته زنانه د قرآن نه چې دی نو دا لرې دي ماشوم ته که ګورې نن سبا د هغه سره به موبایل وي هغه به غلط هر څه چې دی نو په هغې باندې ګوري د هغې اصل وجه څه ده د هغې اصل وجه دا ده چې هغه د قرآن نه لرې دی او که مدرسې ته ځي هم که یو ماشومه مدرسې ته لیږي هم نو چې سکول ته یې لیږي نو د هغې هر څه بندوبست کوي خو چې کله یې مدرسې ته لیږي نو د هغې بیا تپوس نه وي بس که لاړه او که لاړه نو زما عزتمندو دا زمونږ یو لویه کمزوري ده د قرآن تعلیم زده کول دا په خپله باندې هم څنګه چې د نبي علیه الصلاة وسلام حدیث مبارک دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهترین انسان هغه دی چې په خپله قرآن مجید زده کړي او نورو ته یې وښایي چې کله مونږ قرآن مجید دا عام کو ګوره دلته هم دام غرونه دي د دې نه علاوه که وګورو د ساوت افریقې چې څومره هغه په غریزو ملکونو کې د ټولو نه غریز ملک دی دا په هغه غرونو کې چې د قرآن مجید تعلیم چې دی نو دا عام شوی دی په هغه داسې خلکو چې د شکل نه چې دی نو هغه دا شکل هم د انسانانو نه چې دی نو بدلي خو چې کله هغوی قرآن مجید زده کړي او د قرآن مجید تعلیم هغوی ته راشي نو هغوی چې دی نو بیا صحیح الله رب العزت د هغوی دپاره د کامیابۍ چې دی نو دا وعدې کړي هغه که په هر ځای کې دي په هر ملک کې دي په هر علاقه کې دي غرونو کې دي په ښارونو کې دي خو چې د قرآن مجید تعلیم ورته وشي زما عزتمندو د هغې لپاره د الله د طرف نه د کامیابۍ چې دی نو دا وعدې دي ځکه نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې په تاسو کې بهترین کس هغه دی که هغه غریب دی او که مالداره دی که هغه د هرې طبقې سره تعلق لري خو بهتر کس هغه دی چې هغه قرآن مجید زده کړي مونږ بهتر کس هغې ته وایو چې د هغې سره مال جیداد چې دی نو ورسره نه زما عزتمندو بهترین کس چې دی نو دا چې چاته قرآن زده هغه زنانه بهترینه ده چاته چې د قرآن مجید علوم زده دي ځکه چې د قرآن مجید علوم چې دی دا یو داسې کتاب دی زما عزتمندو چې دا کومې فرشتې راوړی دی هغه فرشته چې دی نو هغه هم د فرشتو سرداره ده په کوم نبي چې نازل شوی دی هغه نبي چې دی نو هم سید المرسلین دی او دا کتاب چې چا نازل کړی دی هغه هم رب العالمین دی او دا کتاب چې دی نو هم دا د ټولو کتابونو باندې د دې درجه چې دی نو دا اوچته ده نو زما عزتمندو خپل مناسبت چې دا د قرآن مجید سره چې دی نو دا خپل نسبت د قرآن مجید سره پیدا کړو کومې زنانه دي کامیابي چې دی نو دا په قرآن مجید کې ده د دې په علومو کې ده سکون د قرآن مجید په علومو کې دی نو دا قرآن مجید چې دی نو دا د خپلې سینې سره ولګوو په دې باندې عمل شروع کړو دا عام کړو دا خلکو ته چې دی نو دا ورسوو چې په هر کور کې د قرآن مجید چې دی نو دا تلاوت کېږي په رمضان شریف کې به ټولو خلکو د قرآن مجید
تلاوت چې دی نو دا کړی د هغې نه پس به چا قرآن مجید په لاس کې نه راغستی خو زما عزتمندو دا کتاب چې دی نو دا د عمل کتاب دی په دې باندې عمل کول چې دی نو دا پکار دی د دې ادب احترام دا په خپل ځای باندې چې قرآن مجید مونږ په کور کې راوالو او د هغې چې دی نو ادب احترام وکړو په اوچت ځای باندې کېدو د هغې نه اوچت نه کېنو دا اداب دي خو چې د دې کومه لوازمات دي هغه لوازمات چې دی نو د دې دا دي چې په دې باندې عمل کې د دې تلاوت به کې او د هغې نه پس به چې دی نو په دې باندې عمل کې په دې باندې به ځان پویه کې دا به زنانو ته رسې دا به ماشوم ته رسې چې ټول په دې باندې پوه شي نو مشران به خبره کوي زما عزتمندو خو صرف دا یو پیغام و چې قرآن مجید دا مونږ په خپله هم زده کړو او دا خپلو ماشومانو ته چې دی نو هم وښایو او په دې باندې عمل هم وکړو الله دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا